په نورو صوبو کې چې کوم دی جعلي حکومت دی او دلته چې کوم دی اصلي حکومت دی او ډېر زیات صوبې والا ترقي ولې نشته دی هغه ولې چې کوم دی موږ د خپلې صوبې نه دلته مثال جوړ کړی وی د نورو صوبو څخه کالج پېښور سټوډنټ یم دلته موږ راغلي وو نو ما د سی ایم صاحب نه دا سوال وکړ چې سی ایم صاحب اول په خپل بیان کې دا خبرې وکړلې چې په نورو صوبو کې چې کوم دی جعلي حکومت دی او دلته چې کوم دی اصلي حکومت دی او ډېر زیات خبرې وکړلې چې د هغې سوال ما وکړ چې فار ایگزامپل که تاسو دا وایئ او ستاسو دا بیان دی چې په نورو صوبو کې جعلي حکومت دی او په دلته اصلي حکومت دی نو د اصلي صوبې والا ترقي ولې نشته دی هغه ولې چې کوم دی په ترقي پذیر روانه ده او نورې صوبې ترقي کوي لګیا دی نو په کار خو دا ده چې لکه موږ د پی ټي آی حکومت چې کوم د 15 سال نه دی په کار دا ده چې موږ د خپلې صوبې نه دلته مثال جوړ کړی وی د نورو صوبو دپاره دې صوبې دومره ترقي کړې وی چې دلته د اصلي حکومت د 15 کالو نه دې صوبې له څه وکړل سوای د مردآباد او زنده‌باد د نارو نه دې هېڅ هم ونه کړل دې نوجوانانو کې صرف د خپل سټیټ او د خپل فوج په خلاف نفرت پیدا کړې د نورې هېڅ هم نه دي کړي نو زه ما د هغې نه دا سوال وکړ هغې الټه ماته دا وویل چې تاسو کیدای شي چې د نورو پارټیانو والا او ایون دا مې راته وویل چې د ان پي خور ته زه دا خبره کوم چې تا د دې ترقي دا ثبوت دی چې یو کین کوېسچن می نو زه دا وایم چې د دې نه زیات کوېسچن چې کومه موقع ده که نه هغه ماله اسټابلیشمنټ راکوي چې فوج چې کوم دی زه هغې په دې باندې سره حکم چې یار هغې چې کوم دی هغه ستا سوال ښه پوره برابر واوري تا له ښه پوره پراپر مایک درکړي پوره ستا سوال واوري که 15 منټ هم ته خبرې کوې ستا سوال واوري هغې نه بعد تا له پوره جواب درکړي تا پوره سیټسفای کړي دلته دا نه کوي چې ګنې ته دلته هم شروع شي چې ته د ان پي ته جماعت اسلامي نو دا د نفرت دا سیاستونه ختم کړي